ډیره مهرباني، ډیره شکریه. واقعي چې د خودکشو دا کوم لهر روان دی دا ډېر تشویشناک دی. زه د ډي جي صاحب سید وزیر صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې چونکې هغه د چترال په حواله باندې ډېر زیات فکرمند و، نو هغه بیا وی چې ماته د ټول اضلاع سټیټمنټ پیش کړي چې د نورو اضلاع کې د دې شره څه ده. نو چې پته ولګېده نو په سوات کې د ټولو نه زیاته شره د خودکشیانو ده. نو یقینا چې سید وزیر صاحب په دې حواله باندې زه هغه ته خراج تحسین پیش کوم چې هغه د دې څیز یو دا څیز هایلایټ کوم. نو د خودکشو شره په سوات کې خاص کر د اپر سوات کې ډیره زیاته ده. مین وجه د دې خو یو دا ده چې زمونږ په دغه علاقو کې خاص کر چې کم پار پلنګ دي پهاړي علاقې دي هلته ایجوکیشن پوګدان دی، ایجوکیشن ډیر زیات کم دی. دین علاوه خاص کر دا رشتې چې مونږ کوو زه به د ټولو والدینو ته دا ریکویسټ وکړم چې مونږ کله رشتې کوو نو مونږ د جنۍ چې د کومې جنۍ مونږ رشته کوو نو د هغې نه مونږ رای نه اخلو چې آیا تا ته دا رشته منظوره ده او که نه ده منظوره. بس مونږ هغه خپل انا خپله پښتو په مخه باندې راغوستي یو چې چېرته زمونږ زړه وغواړي هلته مونږ رشته د هغه جنۍ یا د هلک کوو، مونږ د هلک او د جنۍ رای نه اخلو. نو د دې مین وجه هم دغه ده چې زیاتر جنکۍ چې دي په خپل رشتو باندې خفه وي نو هغه دغه طرف ته لاړې شي، د خودکشۍ باعث جوړ شي. دې نه علاوه زمونږ اسلام هم دا وایي چې د خور او لور باقاعده پراپر حصه ده د هغې دپاره یو شرع مقرر کړې ده او هغه مونږ چې لور او خور زمونږ نه حصه اخلي نو بس هغه مونږ ته د مذهب او د دغه کنزل ښکاري. نو پکار دی چې مونږ خپل سینې کولو کو د هغوی د حصې هغه کم چې د هغوی حق دی پکار چې هغوی ته مونږ ورکو. د دې نه علاوه زمونږ سید اشفاق انور صاحب ډي پي او چې دی نو هغه کوشش کوي د دې دپاره یو 3 روزه ورکشاپ مقرر کړی دی. په هغې کې سکالرز دي، په هغې کې علما کرام دي، په هغې کې ریټایر ججان دي، په خپل هم پکې هغوی په خپل هم پکې شامل دي. او موږ کوشش کوو چې دا کم ان اویرنس دی چې موږ په دې خلکو کې اویرنس خور کوو چې یاره د خودکشۍ څومره نقصانان دي او د دې به څنګه څه د باب کېږي.